یوازې اغیار نه خپل مسلمانان هغه سیاست شرعیه د دین اسلام د حصې منلو نه منکر دي بلکې متنفر دي. بعضې دینداره خلک د هغې په ژبه باندې دا الفاظ راځي ملا مې خوښ دی خو سیاسي ملا نه لري. دا د هغې قادیانیانو ناره ده کومو قادیانیانو نه چې په پارلمنټ کې سیاسي علماو شکست ورکوي. هغوی ته تکلیف د سیاسي عالم نه دی چې هغې خلاف قانون سازي سیاسي عالم کړې ده. نن د ټولې دنیا د هغې د کفر مخې ته او د هغې د سامراجي پالیسو مخې ته سیاسي ملا او سیاسي عالم ولاړ دی او مخې ته یې مقابله کوي. دا د هغه خلکو ناره ده، دا د مسلمان ناره نه ده. مسلمان وایي دین الله کامل را لېږلی دی، نو چې کامل را لېږلی دی نو سیاست شرعیه پکې نشته دی. مسلمان وایي حدیث کې راغلی دی چې د بني اسرائیلو ټول انبیاء کرام سیاستدانان وو. نو مولا چې سیاسي شي نو ستا نه دی خوښ. د بني اسرائیلو هغه انبیاءو متعلق د څه خیال دی چې حدیث کې راغلی دی هغه سیاستدانان سیاسي مولا دی نه دی خوښ، سیاسي نبي دی خوښ دی که دی نه دی خوښ. د ترمذي شریف د دغه حدیث سره به څه کې چې پکې فرمایي د دواړو جهانو سردار مبارک کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بني اسرائیلو سیاست به د هغې انبیاء کرامو کوو. اوس چې مولا سیاست کې ستا نه دی خوښ، چې نبي سیاست کوو نو ستا خوښ دی که خوښ نه دی دا راته. او بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ریاست مدینه د حاکم او د سربران په حیثیت باندې دا خو منې چې ریاست مدینه تیر شوی دی، خو دا ورسره نه وی چې د ریاست مدینه حاکم څوک و؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و. سیدنا ابوبکر صدیق و. نو په ریاست مدینه کې چې چا سیاست کولو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه متعلق د څه سوچ دی سیاسي ملا خو دی نه دی خوښ، خو زما هغه پیغمبر چې هغه د ریاست مدینه سیاست کو هغه دی خوښ دی که دی نه دی خوښ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د ریاست مدینه امیر المؤمنین و هغه دی خوښ دی که دی نه دی خوښ. سیاسي ملا دی نه دی خوښ، سیاسي صحابي دی خوښ دی که دی نه دی خوښ. د ابوبکر صدیق په باره کې د څه خیال دی؟ د حضرت عمر په باره کې د څه خیال دی؟ سیاسي صحابي و. د حضرت عثمان په باره کې د څه خیال دی؟ سیاسي صحابي و. د حضرت علي په باره کې د څه خیال دی؟ سیاسي صحابي و. د حضرت امیر معاویه په باره کې د څه خیال دی؟ رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا سیاسي صحابه و. کوم صحابي چې د یمن گورنر و د هغه په باره کې د څه خیال دی؟ کوم صحابي چې د عراق گورنر نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کړی و د هغه په باره کې د څه خیال دی؟ کوم صحابي چې د شام گورنر نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کړی و د هغه په باره کې د څه خیال دی؟ د صحابو نه وروسته په تابعینو کې چې چا حکومت کړی دی او د مسلمانانو په کرسیو په منصب باندې د پاسه ناست و حضرت عمر ابن عبدالعزیز په باره کې د څه خیال دی؟ سیاسي تابعین خوښ دی که دی نه دی خوښ؟ زما محترم وروڼو دا د هغه خلکو تقسیم دی. موږ دا وایو چې د اسلام د نورو حصو په شانتې د سیاست شرعیه چوکیداري هم د دې دور د عالم او د دیندار سړي فریضه ده، او که دا فریضه موږ ادا نه کړه موږ به د محشر په میدان کې الله رب العالمین ته غاړه نیولې ولاړ.